نو دا اعلان الله پاک کړو يهودو ته چې تر کومه پورې تاسو په تورات باندې عمل کوئ، تورات باندې ایمان لرئ، د الله د احکاماتو پابندي کوئ، نو تاسو به ټیک روان یې. او چې کله هم تاسو تورات نه مخ واړو، د الله نافرمانی مو شروع کړله، نو تاسو باندې به الله یو کس راولي او تاسو ته به سخت عذابونه رسي. او دا ذلیل قوم د یهود د دې حکومت چرته هم نه راځي. او چې حکومت ارام شي، قرآن کې مخکې ذکر شوي دي، نو هغه حکومت پیدا شي نه، د هغه مثال به د کدو د کریلي بل پورې به ځان تړلي. اوس هم د یهودو حکومت شته دی اسرائیل، خدا د امریکې او د برطانیې په سهاره باندې ولاړ دي. خو هغې ته لاس لري، د دې خپل قوت طاقت نشته دی، خدا سپي ساتلی دي او یو ځای پیدا کوي. نو یو دا، او دویمه دا چې الله دې ته اعلان کړی دی چې تر کومې تاسو په تورات باندې عمل کوو، زما احکامات مو منل، نو تاسو به ټیک روان یې. او که زما احکامات مو چې کوم دی ماتول شروع کړو او دغه رنګې په تورات باندې مو عمل نه کوو، سرکشه شولی، نو یو کس به راځي تاسو به ادا شوي دي. څه وخته پورې د مسلمانانو د لاندې وو، بیا چې د هغې نه سر اوچت کو بخت نصر، هغه به الله مسلط کړو ډومبې او ټول یهود چې کوم دی ختم کړل، څه لږ غونډه کې به کې پرېښودل. بیا د هغې نه وروسته د مسلمانانو د لاندې وو، مسلمانانو د لاندې حکومت کو. حضرت عمر رضی الله عنه ټول چې کوم دی ایستو دو دغه نه حرمین شریفینو نه، مکې مکرمې او مدینې منورې دواړو نه چې کوم دی ایست، چې نبی اسلام وفرمایل اخرجوا اليهود والنصارى من جزيره العرب، چې یهود او نصارا د جزیره عرب نه وباسه د پاکه خوره. حضرت عمر رضی الله بیا ایستو، نو دې د هغه نه چې کوم دی او د هغې نه وروسته بیا به الله هټلر مسلط کو، نو بس هغه سره هم داسې کسب وکړو په غیر مسلمو کې چې هټلر دا خنزیران څنګه پېژندلي دي، دا بل چا نه دي پېژندلي. او هغه ویلي وي دا لږ د دې دپاره پرېږدمه چې سبا به خلک وایي چې هټلر ظلم کړی دی، نو چې صرف د دې خباثت ته معلوم شي. نو ای دې بیا څومره ظلم دې خنزیرانو شروع کړ. حالانکه شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله تعالی فرمایل وی او پیره ما خپل استاد په مشکات شریف کې دا حدیث بیان کو چې مسلمانان دا به د یهودیانو سره جنګیږي، تاسو سره به دې جنګیږي، تاسو به دې سره جنګیږي. په هغه وخت کې دې 6,000 خوشه آبادي وه اسرائیلو. ما د خپل استاد نه تپوس وکړو چې حضرت دې به زموږ سره څنګه جنګیږي، موږ به دې سره څنګه جنګیږو، او ډېر کم خلک، دا خو زموږ توهین دی چې دې سره موږ جنګیږو. وی ما ته وایي چې دا به ډېر شي، وی اکه چل وشو. وی ما ته وایي چې دې به ډېر وشي او د دې به قوت هم راشي، خو د دې دا قوت چې دی دا به پخپله نه وي، دې له بل څوک شاته دیګه ورکوي، خو دکه به د دې د ناکامۍ او د هلاکت ذریعه وي، دکه به د دې د ناکامۍ او د هلاکت ذریعه وي چې دې کله غلبه راله فوراً به دې باندې بیا سوال راځي. او چې کله دې غلبه راغلې ده او هغه هم د بل چا په سهارې سره، نو بیا داسې یو کس پې الله مسلط کړی دی چې هغه والي. اوس هم د دې دا غلبه چې راغلې ده، عیسی علیه السلام ته انتظار دی، بس چې هغه راشي نو انشاءالله د دې مکمل صفایي به کوي. دا جنګ چې کوم نښه د عالمي جنګ دی، دې کې نور څه نشته دی. د قیامت چې څومره نښې دي وړې، دا ټولې ښکاره شوي دي، سوا د دغې غټو نښو نه چې دغه پاتې دي. هغه کې ظهور د امام مهدي صاحب دی. امام مهدي صاحب دې چې پیدا شي، هغې پسې فوراً به بیا بیا به دجال پیدا کېږي، او دجال پسې بیا حضرت عیسی علیه السلام پیدا کېږي. دا ټولې لس نښې چې کومې غټې دي، دا بیا لګاتار دي یو بل پسې، دا بیا نږدې دي یو بل پسې. نو بیا عیسی علیه السلام چې راشي، نو هغې کې بیا نورې کیسې نشته دی، خو یا قتل یا مسلمانېدل. درېمه خبره پکې نشته دی، ټیکس او جزیه پکې نشته دی. اوس خدا طریقه ده چې کافرانو سره جنګ کوي، نو ورته به یا مسلمانان شي چې د اسلام غالبي، نو مسلمانان شو ډېره ښه ده. خو مسلمانان نه شو، نو دویم اپشن چې کوم دی هغه پکې د ټیکس دی، جزیه هم منئ. د ټیکس مطلب دا دی چې دا خبره منئ چې مونږ غلامان یو او مسلمانان دا چې کوم دی زمونږ مشران دي، کاګان مو دي، دا حاکمان دي، مونږ محکومان یو، دی غالب دي، مونږ مغلوب دي. ټیکس مطلب دا دی چې دی زمونږ غزور ومني د مسلمانانو، او چې دا نه مسلمانېږي نه ټیکس مني جزیه مني. دریم اپشن چې کوم دی هغه بیا د جنګ دی، د قتل او قتال. خو د عیسی علیه السلام چې کله راشي، نو په هغې کې د جزیې دا خبره نه، دا ته ودي بیا به صرف دوه خبرې، یا اسلام او یا به چې کوم دی سر قلم. نو هغه وخت چې کوم دی نږدې دی.